بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده سالیق کې زموږ نننی لیسن دی مد به مونږ څنګه لیکو. مد جوړولو نه مخکې به مونږ یو فارمیټ تیارو. فارمیټ تیارولو نه به مونږ یو لاین راکړو. د لاین راکولو نه بعد به مونږ دوه قطه ولګو. به مونږ بیا دوه قطه ولګو. د اوقاتو لګولو نه بعد به بیا مونږ یو لاین راکړو. د مد د لیکلو نه مخکې مونږ له دا پېژندل پکار دی چې د مد د لیکلو نه مخکې قلم مونږ کومه زاویه استعمال کړو. څنګه چې مونږ په مخکیني لیکچر کې په 45 ډګرۍ باندې خپل قلم کېښود او بیا هم ډریګ کړو، دقه شانتې زمونږ نقطه معکوس جوړه شوه. اوس به هم مونږ خپل قلم په 45 انګل کیرو او بیا به په 90 انګل کیرو. دقه شانتې به زمونږ ټراینګل راشي. په دې ټراینګل په منځ کې چې دا کومه زاویه جوړیږي، دا زاویه به مونږ اوس د مد په لیکلو کې استعمالوو. به مونږ مد لیکو او مونږ به اوس دغه زاویه استعمالوو. د لاین په دې منځ کې به کیږو او خپله مد په شروع کړو. اوس به مونږ دا بره نوک په خپل ځای کیږو او د لاندې نوک په لږ تاو کړو. دا به زموږ سره مد مدوره هم جوړه شي او د مد اخرنی سر به هم جوړ شي. په غټ قلم چې مونږ قلم لیکل کوو، زمونږ نه څه ناڅه کم و بیشي راځي، نو هغه مونږ په غټ قلم په نوک باندې صحیح کولی شو. اوس به مونږ د مد مدورې څه پیمایش دی او څه لمبایي ده او څه ګهرایي ده، مونږ به اوس دا ګورو. دا کم خط ولګوو. دا مونږ ته شو کوي چې د دې پوینټ نه له دې پوینټه پورې د مد مدورې دا څومره لاندې تللي ده. د دې قط دا مطلب شو چې سټارټینګ پوینټ نه واله د دې پوینټه پورې مونږ له دا مد مدوره یو قط وړل پکار دی. بس مونږ له پکار دی چې د دې ځای نه پیمایش سټارټ کړو. یو قط، دوه قط، دا مې به راوکړو چې دا مد مدوره خرابه نه شي. دا زموږ سره پوره 3 قطه شو. مخکې چې دا کومه نقطه مدوره ده، د دې هم تقریبا یو قط چوړایي ده. نو د دې ټوټل 1 2 3 4 قط لمبایي ده. د سټارټینګ پوینټ نه واله لاندې ګهرایي تقریبا 1.5 قط ده. مطلب یو قط دا شو او نیم قط دا شو. دا زموږ سره یو نیم قط شو او د دې اوس ګهرایي چې کومه ده هغه 1.5 قط ده.